شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ ډیلی خیبر او زه یم ستاسو کوربه جلال صافي. دا وخت موجود یم په تخبې کې تحصیل ته مخامخ پرنس کویټه کیفې په نوم باندې چې یو هوټل وتی دی، د چای هوټل وتی دی. پراټه پکې میلاویږي، دې کې 4-5 قسمه پراټه میلاویږي، داسې 15-16 قسمه پکې چای میلاویږي. کې کم سروس عوامو ته ورکړل کېږي. د دې چې کم آنر دی، کم منیجر دی زاهد الله زاهد صاحب، هغوی سره به خبرې اترې کوو د دغه کویټه کیفې والي سره. دلته 4-5 قسمه پراټې میلاویږي. تاسو به وایئ چې دا کومې پراټې دي، نو راځئ دغه پراټې به هم تاسو ته ښایو او دغه سروس حوالې سره به د دې چې کوم مقامي د دې چې کوم آنر دی زاهد الله زاهد، د چا تعلق چې د تخبې تحصیل سره دی، چې داسې کویټه کیفې په تخبې کې مخکې نه وه او هغوی د تخبې خلکو دپاره دغه سروس ورکړو. نو هغوی سره به خبرې اترې کوو د هغوی د سټاف سره او ګورو به که څه کسټمر و د جمعې ورځ ده، چونکې کسټمر د جمعې په لږ کم وي، خو که کم کسټمر راغلي چای او څښلو له، نو هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. د دغه کویټه کیفې حوالې سره به د هغوی تاثرات تاسو ته ږدو. نو چېرته هم مه ځئ، موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو د دې کویټه کیفې چې کوم آنر دی زاهد الله زاهد صاحب را سره موجود دی، دوی سره خبرې اترې کوو. زاهد صاحب د ټولو ناول خو ډېره مهرباني چې موږ له ټایم را ډیره مننه او تاسو یو جهان مننه چې تاسو په دومره مصروفیاتو کې دلته کې راغلی، دلته کې مو وزټ وکړو او یو ښه سوچ د دې علاقې عوامو ته وړاندې کوئ، نو تاسو یو جهان مننه. مهرباني خوشحاله شي. دا راته ووایه ټولو نه اول په تخبې کې په لومړي ځل داسې تاسو یو ریکارډ جوړ کړو چې د کویټه کیفې په نوم باندې تاسو یو کیفي داسې یو سروس د تخبې ولس دپاره ورکړو. دا سوچ څنګه رالی؟ ډېر وخت نه و که نه اچانک رالی؟ چا مشوره درکړه؟ جلال مخکې زمونږ دا پلان و چې یاره په تخبې کې داسې معیاري فوډ مونږ سټارټ کړو چې یاره د تخبې عوامو ته سهولت وي. مونږ به اکثر کته مونږ خپله چې به داسې مطلب چې مونږ سره کوم آیټمز دي، نو دا آیټمز تخبې کې نه، نو مونږ به مردان ته تلو، پېښور ته، چارسدې ته. نو د تخبې ډېر خلک هم تلل هلته. نو الحمدلله دغه سوچ مونږ راوړو تخبې ته چې یاره د تخبې دغه خلک چې په خپل درشل کې یعنې په خپل کور کې هغوی ته داسې معیاري خوراک میلاویږي چې کوم دلته مونږ سره دی الحمدلله. ما وړاندې ذکر وکړو چې دلته 4-5 قسمه داسې چای میلاویږي، پراټه چې کوم د 3-4 قسمه میلاویږي. د دغه پراټو د دغه چای نومونه که زموږ کتونکو ته تاسو ته واورئ کوم چې تاسو ته میلاویږي، نو مهرباني. مننه جلال. داسې دا زموږ سره چې کومې پراټې دي، یو خو سپیشل چې کومه پراټه وي مونږ سره هغې ته لچا پراټه وایي. تاسو دغه ملګری لګیا دی چې کوم کاریګر دی پراټې تیاروي، هغه تاسو بیا وګورئ چې هغه تاو تاو پراټه وي، ډېره زیاته د کړاو نه پس هغه پراټه تیارېږي، نو د هغې یو خپل ټیسټ وي. بیا د دې نه علاوه دې کې پیزا پراټه ده، په دې کې آلو پراټه ده، په آلو چیز پراټه ده، چکن پراټه ده، چکن چیز پراټه ده، چاکلیټ پراټه ده، ملائی پراټه ده، قیمه پراټه ده، انډا پراټه ده. تقریبا 10 نه سیوا مونږ سره ویرایټیز د پراټې دي. دا ټولې میلاویږي؟ ټولې میلاویږي الحمدلله. د دې نه علاوه چې کوم د چای او تاسو ذکر وکړو، نو په دې کې مونږ سره دود پتی چای ده، ساده چای ده، په دې کې کشمیري چای ده، په دې کې کافي ده، په دې کې بلیک کافي ده، همدغه شان سلیماني چای چې څومره هم د چای قسمونه دي، نو هغه تاسو کتی شئ زموږ په دې مینیو کې هم شته دی او تاسو مینیو عوامو ته هم ښودی شئ. نو دا ټول الحمدلله مونږ سره میلاویږي. کتونکو زه تاسو ته لږ ذکر کوم دلته چې کومه چای میلاویږي، نو ساده چای، بیا سپیشل چای، بیا ګولډ چای د ګوړې چای، بیا نیسټ کافي، بلیک کافي، کشمیري چای، دود قهوه لکه د پیو قهوه چې کومه کور کې موږ اکثر پخوو، ګرین قهوه، شنه چای هم میلاویږي، سلیماني چای هم میلاویږي. ما یو ملګري نه اورېدلي چې یاره دا کومه کشمیري چای دلته میلاویږي، نو دا د مري نه علاوه په نورو ځایونو کې ډېر په مشکله میلاویږي. نو دا سروس هم تاسو ته په تخبې کې زاهد به یې پرووایډ کړی دی. میلاویږي پراټې چې کومې دوی سره دي، څنګه دوی وړاندې وي چې 10 قسمه پراټې دي، دغه پراټې لچا پراټه کومه چې کور کې زنانه ورته تاو کړې پراټه وایي، پیزا پراټه، پیزا به تاسو پیژنئ الریډي، دغه پیزي پراټه هم میلاویږي، بیا آلو پراټه دغه میلاویږي. موږ په خپله خوړلې هم دلته ډېره بهترینه ذایقه ده، ریټونه انتهایي نارمل ټیسټي پراټې دلته میلاویږي. چای چې کومه د دوی ساده چای ده، نو هغه هم انتهایي کم ریټ دی، د بازار چې کم ریټ دی عام چې کومه تاسو چای څکئ په عام هوټلو کې، نو دغه چای تاسو ته په کویټه کیفې کې په مناسب ریټ باندې میلاویږي. دې نه علاوه چکن پراټه پکې میلاویږي، چکن چیز پراټه پکې میلاویږي، چاکلیټ پراټه پکې میلاویږي، ملائی پراټه پکې میلاویږي، چنا پکې میلاویږي، ملائی پکې میلاویږي، سپیشل
بریډ پکې ملاویږي، افغاني چکن دندپوخ به هم تاسو ته دلته ملاویږي. نو تاسو دا ایډرس هم د ځان سره نوٹ کړئ. دا تخبې مین ملکن روډ باندې چې کوم د تحصیل بلډینګ دی هغې ته مخامخ نورخاته لاسته دغه تاسو ته په ملکنډي روډ باندې په نظر راځي دغه سره بورډونه چې لیکلي دي به برند کوټه کیفې. زاهد بهي له راتلی شي تاسو د دغه چیو نه او د دغه پراټې نه. د چیو د پراټې موسم دی، جمعې له دې نه مزې اخیستی شي. زاهد بهي دا راته ووایي تاسو سره چې دا دومره قسم پراټې ملاویږي، چیو کې بلا قسمونه دي، د دپاره خو بس خاص کارګر ضرورت وي. دا کارګران چې تاسو کوم لګیا دي دا د کوم ځای نه راغلي؟ جلال څنګه تاسو د نوم نه ظاهره ده چې کوم زموږ نوم دی فرینډز کوټه کیفې، نو موږ سره الحمدلله کاریګر دي د کوټې دي، هغوی سره تاسو به خبرې هم وکړئ انشاءالله. نو دا چای دلته کې خو کاریګر چای پخی، خو چونکې یو قسم چای پخی نو د دپاره سپیشل کاریګر دي چې د هغوی سپیشیالټي دا وي چې هغه چای پخی. همدغه شان د پراټې چې کوم کاریګر دی نو دغه سپیشیالټي دا ده چې هغه پراټې پخولی شي، او چې هر قسم پراټه وي نو هغه پخولی شي. دا تاسو سره کوټې کارګران د کوټې دي چې اخره کې د تخبې عوامو ته به څه پیغام ورکوي د خپلې کوټې کیفې حوالې سره؟ بې کارګرانو سم ستاسو خبرې اترې کوم، نو د عوامو په نوم څه پیغام؟ عوامو ته زموږ دغه پیغام دی چې یاره دا ما یو سوچ راوړی، نوی سوچ مې راوړی. تخبې ته زه د دې خاورې بچی یم، دا زموږ په شریکه باندې علاقه ده، او څنګه چې ما یو نوی سوچ راوړی دی نو ټول عوامو ته هم چې تاسو هم یو نوي آیډیاز راوړئ، چونکې تخبې په نسبت د نورو علاقو لږ بیکورډ ده. نو مونږ غواړو چې د تخبې په خپل آباده کړو او د تخبې نه یو ښه ځای جوړ کړو چې یاره دلته کې څنګه چې د نوم نه ظاهره ده چې تخبې ډېر تاریخي ځای دی، نو دغه تاریخ را ژوندی کول غواړي او تخبې به انشاءالله مونږ آبادو. د خوراکونو لحاظ سره چې تخبې څونه آباده وه، چونکې اوس هغه خوند تخبې چې کوم کباب مشهور کباب مشهور و دغه شانتې نور، نو تقریبا اوس تخبې د تخبې نه خلک نور ځینو ته ځي کباب وله. نو مونږ وایو چې فوډ په خوراکونو کې د تخبې د نوم واپس را ژوندی شي. زاهد بهي دا راته وایي تاسو فاسټ فوډ وغیره لکه برګر وغیره دا سینډویچ دا څیزونه شاورما دا څه ملاوي؟ جلال مونږ سره خو دغه نه وي، البته زمونږ داسې حساب وي لکه چکن پراټه شوه. فاسټ فوډ کې دا وي یا برګر چې جوړوي نو هغه برګر په بریډ کې بند کړي، مطلب چکن برګر وي نو چکن په بریډ کې بند کړي او هغې نه برګر جوړ کړي او سیم هغه کیچپ وغیره وي ورسره. خو زمونږ هم سیم هغه شي خو زمونږ پراټه ده. مونږ په صفا وړو کې مطلب په پراټه کې دغه چکن پراټه چې کوم ده نو په پراټه کې چکن واچو، د هغې چې کوم نور لوازمات وي کوم مسالې وغیره وي هغه وي. نو الحمدلله برګر په خپل ځای هغه ټیک دی، خو د دې پراټې خوند چې کوم دی نو هغه نور هم سیوا شي، چونکې سپیشل بریډ چې تاسو لیکلي دا بالکل داسې بریډ دی چې دا په کور کې تیاریږي او په دې کې سوچه غوړي هم وي او ډېر بهترین چیز دی، او یو پیره چې خلک وخوري نو بار بار راځي تپوس هم کوي. البته چې څونه هم آیټمز زموږ سره الحمدلله مونږ په معیار باندې بالکل کمپرومایز نه کوو. زموږ کوشش دا دی چې یاره دې علاقې ته مونږ معیاري څیز ورکړو. ډېره مهرباني، خوشحاله شم. ګرانو کتونکو دا وخت زما په څنګ کې چې دا کوم ملګری ولاړ دی نو دا د دې کوټه کیفې چې کوم د چای استاد دی د کوټې نه راغلی دی دلته کار کوي، د دوی خبرې هم تاسو سره کوو. برادر ستاسو نامه څه؟ نجیب الله. نجیب الله بهي دا راته وایي څومره وخت نه د دې کوټې کیفې سره ته ټچ یې، مطلب څومره وخت؟ یاره تقریبا 14-15 نه یو 14-15 نه تقریبا چې دا هوټل فیلډ کې وي. بیا زمونږ کوټې والا هوټل یې تا ته معلومه ده چې هغه معیار او شیز وي، نو مونږ تقریبا ډېر ټیم یې پکې شوی دی. دا مقامي هلته به تاسو کوټه کې اول کار کوو که نه کوم ځایونو کې تاسو؟ کوټه کې به مې هم کړی و، اصل زیاتر ټیم چې دی هغه اسلام آباد کې هم تېر کړی. اسلام آباد کې بیل بیل ځایونه کې ډېر ټیم یې پیټ کې تېر کړی، او کشمیر ته هم نور هم ډېر ځایونه به مې وزټ کړی چې هغه کار دپاره مونږ کړی. تقریبا ډېر ټیم پکې. دا څومره کوالټي چې د چیو دلته ملاویږي دا ټول تاسو په خپله تیاروئ؟ او بالکل دا به موږ خپل تیاروو. څو قسمه چې تقریبا قسمونه خو ډېر دي. موږ سره سټارټ کې اوس تقریبا 8-9 قسمه چای شته، دا ټول تاسو په یوازې تیاروو. هغه انشاءالله بیا چې کار ته ګورو نورې کوالټي به مې چې هغه بیا مو دې کې منشن کوو چې ګډوو. اخره کې دا راته ووایه تخبې ته راغلي د تخبې خلک در باندې څنګه لګي د دې ځای چې کوم عوام دي دلته راځي تاسو سره د دوی سلوک څنګه دی د کوټې والې په نسبت؟ مطلب دلته دا خلک مهمان نواز دي که نه؟ تاسو د څه قدر عزت درکړي؟ بالکل 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 دې کې څه شک نشته. مونږ پنجاب کې ما ډېر ټیم تېر کړی و، زما یو ملګري کنټرکټ شوی و زاهد صاحب سره، نو بیا هغه ویل چې هلته ځو مال چې نور هر څنګه خو خپل پښتانه دي، په دې وجه د دوی ډېره شکریه، ډېر مونږ ته عزت راکړی دی. هر وخت چې راغلي دي ښه په مینه په محبت را سره ملاو شوي دي. اوسه پورې داسې مسله نه ده راغلې چې یاره زه وایم چې یاره دا خلک څه کوي. هسې پښتانو کې هسې اخلاق او لجا خو هسې
ګرانو کتونکو دا وخت زما په څنګ کې چې دا کوم روډ تاسو ته ښکاري نو دوی هم راغلي دلته کوټه کیفې ته وزټ کړو چې اوس کله پراټي وخوړلې دوی سره مې دوه خبرې کوو چې د دې کوټه کیفې والي سره دوی سوي د ټولو ناول خرور دا راته وایي ستاسو نوم څه دی؟ نومان خان نوم مې دی وروره او تغوی اوسېدونکی یم دلته پاتې کېږي او دلته پاتې کې نږدې پاتې کېږي باوجي او دا راته وایي تاسو هم چې اوس کله د فرینډز کوټه کیفې ته په کوم نظر ګورئ د زاهد بھائی د کوم کاوش د تخبې دپاره چې دا کوم سرویس ورکړی دی نو دې ته په کوم نظر ګورئ کار یې ښه دی؟ یاره زاهد بین خو زبنګ جان پہچانه دی بل ملګری هم دی او بل د چې د تخبې کې په پیله ځل باندې داسې پرنټ کوټه کې کوټه چای تخبې کې په پیله ځل داسې دغه وینم که نه دوکان هوټلي نه مانو داسې نورې هوټلې هم دي خو البته دې معیار ښه دی چې موږ د تحصیل ملګري موله ټول راځي او داسې دوکانداران راځي خو څونه خلک دی نو د معیار پر راځي او خاص کر دې پراټه ډېره مشهوره ده او بل چې دوه درې قسمه چې میلاویږي پکې نو کټواله چې هسې مشهور بل د دوی معیار بالکل ټیک ټاک دی موږ ته مطمئن یو تقریبا موږ په ډیلی بیسس باندې راځو او نور مرګرو ته مو وایو چې لکه یو معیاري شی پکې میلاویږي که نه بل صفایي لحاظ سره دوی هم ماشاءالله سټاف هم ډېر ښه دی او برابر دی او بل صفایي هم ډېر ښه ده زمونږ د معیار مطابق ده د خلکو د معیار مطابق ده نو زما په خیال د تخبې هر وګړي ته خیال دغه دی چې یاره زمونږ د تخبې رور دی دغه شان زاهد خان چې دا سپورټ کي او نورم دغه شان زمونږ تخبې کې چې څونه سیزونه دي نو د دې د پرانیستلي وشي ډېره مهرباني کتونکو تاسو د دغه نعمان بھائی خبرې واورېدې د کوټې کیفې حوالې سره د هغې خپل تاثرات تاسو هم راتلی شئ وزټ کولی شئ تحصیل ته مخامخ په مین ملکن روډ باندې فرینډز کوټه کیفې ته د دې ځای د چای او د پراټې نه خوند او مزه اخیست کتونکو دا وخت دا بل ملګری هم لګیا دی تاسو ته به ښکاري د کیمرې په شیشه چې د پیړۍ تیارۍ د پراټو دپاره د پراټو چې کوم استاد دی په فرینډز کوټه کیفې کې نو هغه دا ملګری د ملاقات هم تاسو سره کوم ستاسو نامه څه ده؟ زما نوم دی بلال بلال د کوم ځای اوسېدونکی؟ زه ډکې اوسېدم ډکې ارچن دا دلته چې کومې پراټې پخېږي موږ وړاندې ذکر هم کړی دلته خو بلا قسمونه پخېږي دا ټولې ته پخېږي؟ او جی دا ټول دا څومره وخت نه دې کار سره وابسته یې څومره وخت اوسو؟ مونږ خو 3 کاله کېږي چې دې کار مخکې د کومو ځایونو بس پېښور کې مو کړی دی بیا د هغه نه پس چارسده کې پاتې شوم او جی او شاګردي دې ډېره کړې که نه دا زر زده کړې؟ شاګردي مې بس یو نیم کال مې شاګردي کړې او دا کار لږ دغه دی لکه تاسو ته کومه پراټه لږ په مشکله باندې دغه کې مطلب چې ټیم پې ډېر لږ بس ټیم نه لې ټول یو شي او جی دومره ټایم نه دلته د تخبې خلک کومه یوه پراټه ډېره خوري؟ تغبیه خلک خو چکن چیز پراټه ډېره خوښوي آلو چیز او ساده پراټه هم ډېره خوښوي ساده چې کومه لچه پراټه او لچه پراټه هم ډېره تاوکړې پراټه توکړې دا تاسو څنګه تیاروئ دغه راته لږ دا چې مونږ خمبیر را جوړ کړو بیا خمبیر له مونږ لس 15 دغه منټه ټیم ورکو هغې نه بعد بیا پیڼو له 15 منټه ټیم ورکو هغې نه پس بیا پیش له غنټه دوه ټیم پیش له ورکو هغې نه پس بیا د هغې نه پراټه تیاري یو پراټه باندې خو کافي ټیم لګي ډېر ټیم پې لګي دې سهار دپاره چې مونږ کوم خمبیر را جوړو نو هغه مونږ د اوس نه تیارو سبا سهار دپاره او جی هغې له مونږ اوس تیاری کوو دا به پروت وي هغه شان هغې سهار پورې پروت وي بیا د هغې نه مونږ سهار پراټه تیار او جی شو مهرباني کتونکو تاسو د دغه رور خبرې هم واورېدې زه لږ مخکې ځم کیمرامین ته یم چې راځه راپسې او اخري یو دوه خبرې کوو نو بیا به تاسو نه اجازت غواړو دا شاته چې تاسو ته کومه ایریا ښکاري نو دوی سره ښه کافي د میل دپاره هم دا ښه کافي ځای دی ټیبل یې لګېدلي بل که چا سره فیمیلي زنانۍ او راځي نو بره په سیکنډ فلور باندې د زنانو دپاره هم د پردې ښه ښکلی تنظام دی که څوک ځان سره خپله فیملي راولئ د فیملي دپاره بره چت باندې د پردې تنظام شته نو راتلی شئ سره د خپلو کور والو د بچو دلته په کوټه فرینډز کوټه کیفې کې چای او پراټې نه مزې ترلاسه کولی شئ چونکې موسم د ژمي دی ما بار بار وي د چای او د پراټې سیزن دی نو تاسو راتلی شئ د دغه پراټې نه خوندونه او مزې اخیستی شئ پته یو ځل بیا هم ځان څه یاد ساتئ چې په مین ملکن روډ باندې تحصیل بلډینګ ته مخامخ فرینډز کوټه کیفې تاسو وزټ کولی شئ زاهد الله زاهد صاحب د تاسو دپاره کوم سرویس راوړی دی نو تاسو مزې اخیستی شئ دا تر دې وخته تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه جلال صافي او کیمرامین سلمان یوسفزی له اجازت ورکوي ښه د باد او بریالي اوسئ د الله په امان